دوبۍ کې یو ځل په 2005 کې زه تللی وم، اوس هم تللی وم یو میاشت مخکې چا غوښتی وم 2005 کې نو زه راوتښتېدم، اوس تللی وم اماراتو دوره مې وه، صرف یو ورځ مې په دوبۍ کې تېره کړه، نور ته وتښتېدم. بربنډتوب دی ټول هغه دوبۍ کې دیره نو زه بار نه وتم، ملګرو ته ما وې زما دا ټیکټ مخکې کې، نو هغوی وې شاپینګ دله کوو، مې زه دې مارکېټ ته ځم. اوس هم لاړم، ما سره زما زوی و، نو هلته یو مشهور دوبۍ مال ورته وایي، نو وی هلته ځو چکر لګو. په خدای یقین وکړه، بخاري مې مخکې ده چې موږ سینکوس شو د ګاډي نه او ورننوتو دا نیمې بربنډې ښځې وې چې مارکیټ ته تلو، نیمې قسم په خدای شرمېدم، پټکې مې په سر و، سر نه مې څادر ښکته کړ، ډرایور ته زوی ته مې ټلیفون وکړه چې ګاډي نه پارک کوي چې تښتو له دې ځای نه راوتښتېدو کوي. مسلمان پکې ګرځېدی نه شي، دیندار او پټکي والا او ګیرې والا به شرمېږي، ګرځېدی پکې نه شي. نو ما وې تا ما مارکیټ ته بوځئ؟ وی نه سار وختي ښه دی نه، نو تاله لږ څه اخلو ملک ته دی چې ځان سره یوسې. نو لاړم، نو موږ په لفټ کې بره ختو، هغه ټوټل دی لفټونه دي پکې. نو چې لفټ کې ختو، ما خو پټکې په سر و، رومال مې په سر و، نو یو ځای کې لفټ ودرېده، نو یو ښځه را دننه شوه، ما په غیر اختیاري نظر ولګېد په دې ښځه، ما چې څوک به را دننه کېږي. نو چې را دننه شوه، نو صاحب د هغې صرف د دې سینې د پاسه یو وړه غوندې ټوکړه وه بس، او د دې روانونو په منځ کې یو پوټې غوندې ټوکړه وه بس، مخصوص اندام یو 4-5 ګوتې ټوکړه وه چې هغه یې د خانګو کې تاو وه، او په سینه د پاسه یې رکوټې غوندې یو شی تړلی و بس. او چې ما وکتل ډېر زیات خفه شومه، او تکه توره چېرته د دې دغه علاقو وه، د افریقې والا ډېره درنه پهلوانه ښځه وه. نو ما د خولې نه غیر اختیاري وختل، ما وی انا لله و انا الیه راجعون. یا خدای دا څنګه ښځه ده چې دا مې ووی که نه، اوهو هغه بلا غصه شوه او ما ته وی لا حول ولا قوة الا بالله. هلکه مې ښځه خو مسلمانه ده، ځکه لا حول ولا قوة خو مسلمانه وی، لا حول ولا قوة الا بالله. او مړه په عربۍ کې داسې کنزل ما ته شروع کړه که نه چې درته نشم ویلی. بله بدره دې راته ووایي چې تا دا انا لله ولې وې، ما څه ګناه کړې ده چې ته دا وې؟ یا صاحبه زه غلی شوم، مې دې بلا سره څه کې؟ هغه بره په یو دغه کې بټن وواله او په بل فلیټ کې کوش وه، خو چې تله نو ما ته شاته کتل او کنزل یې کول. مې ځه امبر سری میخې دا تور شکل دی نیولې دي مردارې، خدای دې بیخ وباسه بربنډې ووته. نو ما ته ملګري وي دا ستا په دې پښتو دا پیش وه؟ مې نه، مې ما له خو عربي راتله، کلبه یا حماره وغیره مې ورته ویلی شو. نو وی تا ورته عربۍ کې، هغې خو عربۍ کې تا ولې نه وې؟ مې زه پاګل ومه، مې هغې بلا سره اوس که یو دغه یې را کړې وه د لفټ نه یې بار ایستمه، خدای له مصیبت و. نو پښتو کې دې ولي وی خو پې پې نه شوه، میړه مې سپک شو، خو مې دې نه پته ولګېده چې ښځه مسلمانه وه، ځکه لا حول ولا قوته کافره نه وی مسلمانه وی. او مې دې نه هم پته ولګېده چې هغې ته ځان ګناهګار نه ښکارېده، ځکه خو لا حول ولا قوة الا بالله وی. زمونږ ښځې دلته دا وی اسلام موږ له حقوق نه راکوي، عورت مار چغې به وباسي. اسلام چې کم حق ښځو له ورکړی دی، زما قسم په خدای که بل حق بل دین ولا دا حق ورکي، که بل ملت ولا دا حق ورکي. دا خو دې خلکو ته پته نه لګي. تاسو یورپ نه دی کتلی که نه، نو ځکه دا خبرې کوئ. تاسو بار دنیا نه ده کتلی، ځکه دا خبرې کوئ. قسم دې ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې جینکې پلسترې کوي، جینکې خښتې اوچتوي او دیوالونه جوړوي. جینکې د ټرک نه 2 بوجې زه یو نشم وړی، 2 بوجې په دې اوبو د پاسه ږدي او د ټرک نه کوزئ بلډینګ ته یې خېجئ. ټریلر یې چلی جینکې. په لاره په ازبکستان کې یو جینۍ ته ټریلر روان شوی و، نو هغه ټایر پنچر و، هغې ته یې کولاوه و، نو نه شو کولاولی، هغوی خو کمزوري دي او په لاره ودرېدل منع دي. نو کله به یو ته اشارې کولې، کله بل ته چې دا ټایر را سره کولاو کې. دا د ښځو حق دی؟
ټول ورځ خدمت کوي. یو بوډۍ ښځه وه، زه په تاشقند کې په یو هوټل کې دیره وم، نو سار به هغې د 11 بجو پورې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت وکړه. لوښي به یې ښودل او به یې لرکول، خیرن به یې ته لرکول او هګۍ او هغې یې شول، به د هوټل والا ته یې ښودل. یک سر باندې د 11 پورې به یې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت کو. نو چې بیا به ناشته ختمه شوه، نو جارو به یې راواغېسته او جاړن د هوټل به یې صفا کو. مازدیګره پورې غریبه لګیا وه، دا خدمت یې کو. نو ما ته یو ځل د ترجمان په واسطه تپوس وکړه، مې ستا خاوند نشته؟ وی ولې نه؟ مې بچي وي شته. نو مې ته دا دونه خدمت کې تنخوا دې څومره د څه معمولي تنخوا راته یاده کړه. نو مې دا ولې کوي؟ څه به خورم؟ مې ولې ستا خاوند یې هغه دونه ګټي چې د هغه کېږي او زما زامن دومره ګټي چې د هغوی کېږي. دا ژوند دی؟ سار نه مازدیګره پورې هر انسان خدمت کوه، ځای نه جارو، سړکونه جارو کوه، هوټلو کې خدمت کوه او په دوکانونو کې سوداګانې خرڅوه او بربنډې ګرځي او بیا د شپې ماسخوتن کلبونو ته ځي، شرابونه ورته ښه ګران دي، شرابونه څکي او بدعملۍ کوي. دا د سارو ژوند چې ما به ورته د خپل ملک الوې مې مونږ خو یو ګټي او ټول ټبر یې خوري. وی دا څنګه؟ دا زه ونه منم. هلته به انډونیشیا ګوره د مسلمانانو ملک زه تللی، دې خوا به خاوند ناست دی، دلته به یې ښځه ناستی. هلته په هوټلو کې دا بوفي سیسټم وي، خدای له به خوراک خاوند نه م راوالي، ښځه به م راوالي، په یو ټیبل به خوراک وکړي. سړی به خپل بل ورکوي، ښځه به خپل بل ورکوي. بورچې خانې ته به خاوند یې راشي د ډیوټۍ نه، ځان له به خپله پخلی کوي، ښځه خاوند له پخلی نه کوي. ښځه خاوند له جامې نه انځي، سړی ځان له پخپله جامې انځي په مشین کې، او ښځه ځان له پخپله جامې وینځي. دا ژوند دی. زمونږ خو شکر الحمدلله یو کس ګټي ټول ټبرې خوري. بچي م خوري، په بچو تعلیم هم کوي، په لوڼو تعلیم هم کوي، هسپتالونو له هم بوځي او ښځو نه قسم د شریعت سردارې جوړې کړي. دلته پې پلسترې کوي. مصر کې بوډیګانې ښځې وي، لاس ګاډۍ باندې پرتوغاښونه او پیوي خرڅوي. هلته دا حالت دی. د دین مرکز یو زمانه کې پاتې شوی. امام شافعي پکې دفن دی، دې قبر له تللی. امام طحاوي پکې دفن دی، حافظ ابن حجر عسقلاني پکې دفن دی، علامه بدرالدین عیني پکې دفن دی، امام زیلعي پکې دفن دی. دې ټولو قبرونو له زه تللی. ابن الحمام پکې دفن دی. داسې لوی خلک، لیکن هغې حالت ورشو ګوره حیران بشي. اسلام چې څوک پې عمل کوي دا پکې شرط دی. ښځه سرداره کړې د قسم په خدای، ښځه د کور سرداره د بالغ ته ډډه ووه، که د خاوند زړه ښي که به دي تاله به یې را پیدا کوي. او سار وختي غټ لیست ولیکي خاوند ته، وایي ها دا واله دا شیزونه راوړه. سرداره شوه که نه شوه؟ د خاوند د ښځې جامې، کیړی، پیزار، لوپټا، بورقا، دارو، درمل، پلار مور کره بوتل، غم خادی له بوتل، دا ټول د سړو په سر دي. وي زموږ حقوق نشته. حق څه ته وایي؟ حق دې ته وایي چې تا بربنډه پرېږدي. حق دې ته وایي چې تا بربنډه پرېږدي، له خرو غوندې ګرځې. دا خو حق نه دی. ښځې ته خو شریعت د هیرې په نظر کتلی دي. ښځه هیره ده، سره زر دي قسم په خدای. سره زر او هیره خلک په مالوچو کې او په صندوق کې بند ساتي. بار کولاو چې کوم بې قیمته شي وي لکه یو خښته په میدان پرته وي، او چې کوم قیمتي شي وي خلک د هغې حفاظت کوي. ښځه د خدای او رسول په نظر کې قیمتي شی دی. هیره ده، سره زر دي، نو ځکه وایي چې دا پټ کې. زه اکثر دا یو خبره کوم چې کیله هغه کیله ده چې په پوستکي کې بند دی، او چې پوستکي رې تلر کا نو بیا پې ماشي مچان بنګېږي، بیا به څښئ. مالټه هغه محفوظه ده چې پوستکي کې بند دی، او که پوستکي رې ته لرې کا ګندونه به پې بیا بنګېږي، بیا به څښا شي. نو ښځه هغه ښځه ده چې په خپله پرده کې بند دی. دا شریعت حق ورکړی دی ښځې له. زموږ حق نشته. وایي دا په کور کې خدمت ولې کوي؟ هلکه په کور کې د واده نه مخکې د چا خدمت کوي؟ د مور پلار، د وروڼو خویندو. په مینه یې کوي که نه کوي؟ په محبت. په زور خو نه کوي. هغه شوق ګڼي، هغه ځان له فخر ګڼي. او چې واده شي د چا خدمت کوي؟ بیا د خاوند او د بچو کوي، او قسم دې په خوشحالۍ یې کوي، په زور یې نه کوي.
بچی ورته جالي او دی خاندي ورته هغه ولې سکون هم ورکوي هغه ماشوم او دا ورته خاندي په خوشحالۍ خدمت کوي په زور نه کوي نو ته وایې دا ولې نو تا وویسته نو جس کې دې نوکره کړه ایر هوسټس دې جوړه کړه نو د خپلو نوکر د خدمت د ظلم وګڼه او د پردو 300 سوارلو ته لوښ ږدي او خیرن ته لرکوي او جوس ورکوي او پیپسیان ورکوي او په سوارلو ګرځي د هغې خدمت کوي نو دا خیر دی دا کوم عقل دی